بسم الله الرحمن الرحيم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. دی مسلم شریف روایت تا حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه کوي چې یا رسول الله مت په اسلام شه دسی و خبر اوکا. سفیان بن عبدالله ثقفی رضی الله تعالی عنہ فرمی چې مو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پښتنه وکړه چې یا رسول الله په اسلام شه یو دسی خبر ارته وشایا چې زه بیا د تونه بعد د بل چنه پښتنه نه کو، یعنی دسی و جامع او بهترین نصیحت ارته وکا. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په دوی ټکی شه نصیحت ورته کوي او ډیر بهترین نصیحت ده. بلا خبره دا ورته کوي چې کل آمنت بالله، دا خبره وکړه چې مو د الله په ذات باندې ایمان ده. ایمان هغه معتبر ده چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د هدایت مطابق وي. نو داسې ایمان دی چې وروړو نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین آباد ورته فرمایي چې دوامه خبره ده چې ثم استقم، په دې ایمان باندې استقامت بیا اختیار کا چې مضبوط ودرېږه، کلک ودرېږه. یعنی کچری سیک ته مفادات دیر کوي نیر سیک دسی چې د دنیا تکتینه ته جمع شي د اسلام خلاف د ایمان نه دړاولې دی پورا، نو دمره په ایمان باندې استقامت چې د ټول تکتینه ته مخالف دي خو ته د ایمان نه نشي اړوله. دغه استقامت چې صحابه کرام کړه ده، حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها استقامت وکړه. دې یو ویش بحث تا او په دې باندې ویش بیان ده. په بهر کیف د استقامت صحابه کرام چې کیم اختیار کړه د بهترین استقامت د الله په دین باندې حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ، حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ. د صحابه کرام د الله په دین باندې چې استقامت کیم اختیار کړه، نو دا چې میجو ته د صحابه کرام تذکرہ کوي واغه کسي و دغه تاریخ نظم خبرای نو مشته پته لګي چې د الله په دین باندې صحابه کرام کیم استقامت کړه ده. الله د عمل کولی توفیق ورکړي.